الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين صدقت يا رب العالمين. واقعا تفصیلا شوی دا او حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیم پرون سنا سوایل دازه نو په باز زینو بداسه ورته قال د ابراهیم علیه السلام د کله د غفرشتي راغلی او د ازیری د زوی ورکو نو ابراهیم علیه السلام ته اوس تاسو کوي او دا تاسو ته ولیو کو تاسو ته زکو کو چې د زیری د بره خو یو پرشتم کافی و او دلته پرشتي ګڼې وي زیاتې وي درې وي یا پنځه وي یا چې دینو 7 وي وغیره نو د دې وجې ته تاسو کو چې ستاسو نور څه عظیم کار دی. قال اول ابراهيم عليه السلام فما خطبكم فما قصدكم نو قصد ستاسو سشده اراده مو سشده بل سلوی کارمشتا ایها المرسلون اے پرشتو اے رالی گلو شو قالو دی ورته اول انا یقینا منگا ارسلنا رالی گلی شویو الى قوم مجرمین غا قوم مجرم تا قوم مجرم د چې د لوط علیه السلام قوم دوس باغی زو او غیله بعذاب ورکوم لنرسلا دا پارا دی چراو ورو علیهم باغیو باندې لنمترا چراو ورو علیهم باغیو باندې حجارتن کانی من توینن د خټونه نو هغه کلک شوی هغه کروتکانی چې ستویل شي هغه چې دی هغه به راورو مسومتن چې نخدار بوي مخرزده بوي عند ربک بنز دربستا للمسرفین د زیاتی کوونکو د بارا چا چې زیاتی کړی دا د لګان په لیواتت کې اخته شوی دي نو چې لیواتت یې کړی دی دا لکانو بیماری و پکې هم جنس پرستی و پکې نو دا هم جنس پرستی والا الله رب العزت فرمای داسې عذاب می ولا مسلط کړی دی چې مخ یو قوم هم دا عذاب نه دی خوړلی هم بړندېږي هم به چې دی جبرائیل امین پې چغه وی او هم به پې د اسمان نه نخدار کاڼي چې دی دا راورېږي او هم به الټه کېږي مسومتن دا نخدار دی مخرزده دی عند ربک پنز دربستا للمسرفین دا پارا دا زیاتی کونکو فاخرجنانو بس منگ راو باس من حقا چالرا کانا چو بیا پدی کی من المؤمنین دا مومنانو نا پدی کی جسوک مومنانو اللہ یغم راو باس خوئے فما وجدنا بس منگو نموند فیها پدی کی غیر بیت ما سوا دا یو کورنا من المسلمین دا مسلمانانو نا پدی کی ما سوا دا یو کورنا چی دا یو کور مسلمانانو نور پدی ټول کام کې بل څوک مسلمانان نو او پدی یو کور کې بیا هغه بیبي د لوط علیه السلام هغه مسلمانان نو نه الله وی دا پکې صرف وترکنا فیها او پریم خودل پدیو کی آیاتن یا پریم خودل د دوی آیاتن نشانه پریم خودل پدیو کی آیاتن نشانی نو نشانی سوا علامتن باقیتن من الحجارت السوداء ومن الماء الاسود الله رب العزت د دی هغه نخي چې دی هغه باقی وګرځولې په دغه لار باندې تاسو زی راځي هغه کانی چې دی اوس ما کشان نخدار وغیرہ چې څنګه په الله رب العزت عذابونه را مسلط کړی دي نو د غزه روان ویجاړ پروت دی او د کشان هغه وبچی دي هغه ته چننم یو یعنی جاندار سیز ورو ورځيږي نو پکې مړکی الله وی وترکنا پر خودم دی بیا بدیو کې آیت النشانی للذین دها کسانو د بار یخافون چیریږي العذاب الالم د عذاب دردناک نه خو چې څوک یریږي د عذاب دردناک نه او چې څوک د الله د عذاب نه نه یریږي ګوره دا چا د چیو جټکه ملو شي د دې وجې یو انسان یو مسلمان د حدیث مفهوم بیانوم دی د یو مفهوم بیانوم ها اصل نه بیانوم دا غي مفهوم داسې دی چې یو انسان د یو ځای نه دوه بیرې دوکه نه خوري
یو خبره باندې دوه پیره دوکه نه خوري، یو ځای دوه پیره تباه کېږي نه، چې تا ته پته ولګېدله چې دې سیز کې زما تباهي ده، دې کار کې زما تباهي ده، د دې ځای نه زما تباهي ده، د دې کور نه زما تباهي ده، د دې فرد نه زما تباهي ده، نو چې دوباره ته د دغه ځای نه ټک خورې، دوباره په دغه موږي باندې تیندک وې، نو معلومه دا شوه چې ته په اصل کې انسان نه یې، ته خر چې ته په دې نه پوهېږي. الله رب العزت د عقل او پوهه درکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤمن صفت دغه دی چې دی به دغه ځای نه دوباره چې دی نه تیندک به نه خوري، دغلته دوباره دغلته نه به دوباره دی ټک نه خوري او ته بیا هم خوري. نو دا ته ولې عقل نه استعمالې؟ عقل دې استعمال کړه. نو الله رب العزت فرمایي وترکنا پریخودمو بیا بدی کې آیاتنا للذین ها کسان لره یخافون العذاب العلیم چې یریږي د عذاب دردناک نه. نو چې د عذاب د الله در باندې معمولی بیماری راوسته ویریږه، الله رب العزت در باندې امتحانات راوستل ویریږه، الله رب العزت در باندې چې دی لنډي او تنګي راوسته ویریږه، یا الله رب العزت در باندې نعمتونه را پراخ کړو او مو یریږه. اسنه چې ناشکری در نه وشي نو تباه بشي، ناشکری چرته په هر حالت کې. وفي موسی او په موسی علیه السلام کې یعنی فزاد د موسی علیه السلام کې هم نشانه وي. اسبه هغه وخت کې ارسلناه چې راوم لېږدل را اله چې را لېږلې مو دلره اله فرعون ته بسلطان مبین، پس سره په هغه نښو ښکاره سره. نو هلکه دا مشر چې دی اکثر خطیر شي، ورپسې چې دی نو کام چې دی هغه خراب اکثر راشي، یا مشر چې دی هغه اکثر خطیر شي. تربیت بعضې وخت سمونه کې خپل لوی سړی خو د بچو کشان تربیتونه کې، بعضې وخت د بچو هم تربیت سمو کې، خو هغې بس په هغې باندې بل ماحول غالب وي، نو بل ماحول طرف ته لاړ شي نو تباهي مقدر وي. فرعون چې د چا په نسل کې راته د ریان هغه کسو چې په یوسف علیه السلام کله ایمان راوړو نو بادشاهي ورته خپله پرېښودله، وایي دا ډېره بده ده چې کلمه مې ستا ویلې ده، په تا مې ایمان راوړی دی او زه دې په بادشاهۍ ناست یم او ته دې زما په رعیت کې. او وروسته فرعون چې راغی هغه ته وګوره د خپلې بادشاهۍ د بچ کولو دپاره د شاه عبدالعزیز رحمه الله په رایه باندې 12,000 ماشومان یا په بعضو روایاتو باندې 70,000 پورې ماشومان چې دي دا د خپلې بادشاهۍ دپاره چې یو کس به پیدا کېږي او زما د بادشاهۍ به خطرې وغیره دا یې چې دې مړه کړو حلاله یې کړو. او بیا د وخت د پیغمبر خلاف ورزي وکړه د دغه بادشاهۍ دپاره، ولې په سترګو باندې د دنیا د مفاد پرستۍ پردې راغلې. نو لږ زه ګریوان کې کته پکار مخکې د هغه نه چې الله هم راټینګ کړي، ولې بیا راټینګېده ان بطش ربک لشدید، د الله راټینګېده بیا ډېر سخت ایته بیا نه زه ټینګېږم نه ته ټینګېږي، نه ملا ټینګېږي، نه پیر ټینګېږي، نه عام کس ټینګېږي، نه بادشاه ټینګېږي او نه ګدا ټینګېږي. نو چې الله دې راټینګي د هغې نه مخکې ځان سمول دي. الله یې توفیق راکړي. او د هغې دپاره د روژې دا بابرکته میاشت ده چې انسان د دې نه عزم وکړي چې د دې نه پس به زه چاته کنځلې نه کوم، د دې نه پس به زه خراب کردار نه کوم ادا کوم، د دې نه پس به زه خراب اخلاق نه استعمالوم، د دې نه پس به زه د چا حق نه وهم، د دې نه پس به خدای پاکه که زمانه مخکې ارزه شوي، خو د دې نه پس چې د چا را باندې څومره حقوق لازمي دي هغه به زه ادا کوم، ګناهونه به نه کوم، منځونه به کوم د دې نه پس، د قرآن تلاوت به کوم د دې نه پس، خدای پاکه ازار به نه اخلم د دې نه پس. وایي مشران کن د ازار نه چا به ازار موندلی نه دی، دا ټول ازار دی. پردي خلک چې ته پیسې لاندې کړي، ځمکه لاندې کړي، نو هغه به څه کوي؟ به تا ته ګلونو هار دره چې خو د زړه نه به یې څه خېږي که ته چې چاله تکلیف ورکړي نو به تا ته چې شاباس تا ما ته د مور کنځلې وکړي، شاباس د پلار کنځلې دې راته وکړي، شاباس زما عزت دې لوټ که ته خو ډېر ښه سړی ښه ورغه چې یو تحفه در ولېږم. هغه د بزرګانو دور هم نه چا به چې غیبت وکړو نو ای وله ټوکرې ور ولېږله وایي نیکۍ در ولېږلې. هغه هم که در سره څوک وکړي چې ته ورسره بد وکړي هغه تا سره ښه وکړه. مفتي عبدالکبیر صاحب وایي استاد محترم الله دې په عمر کې برکت واچي، هغه وایي د صبر دا څپېړه چې د دعا دا چې یو کس تا سره بد کړي او ته ورته دعا کې، یو کس تا سره بد کړي او ته صبر کې ورته وایي، د دې دا څپېړه چې دا د هېڅ شي سره سم نه ده، د دې دا وال وي ناشنا وال
نو لږ احتیاط پکار دی روجي مبارکه میاشت ده عزم پکار دی چې خدای پاک اوسه پورې په هره لار تلم اوس په خالص ستا بنده جوړوي الله یې توفیق راکړي هغې کې شرط نشته چې ته مشر یې که کشر یې ستا ګیره سپینه ده او که توره ده او ستا ګیره شته او که نشته که دې نشته ګیره پرېږده او که دې وړه ده نو ګیره غټه که او که چېرته په ګناهونو کې اخته یې ګناه پرېږده خو بس ډېر د دې خبرې دی چې الله ته لاس اوچتول دي الله په در کې چې دی نو دا تیاره نشته خو لاس اوچتول دی الله یې توفیق راکړي وفي موسی او یقینا په ذات د موسی علیه السلام کې نشانی دي اس په هغه وخت کې ارسلناه چې راوم لېږدل را الی فرعون ته بسلطان مبین په دلایلو ښکاره سره فتولی برکنه نو اعرض عنه دې ته داسې توش په ځای باندې یعنی د یو مطلب یې دا دی چې د دلایلو نه مخ واړو د هغې جواب خو ورسره ونه که نه فتولا برکنه اعراض یو که برکنه په قوت خپل سره نو بعضې کسان یې هغه په نشه کې داسې غریب نه پیسې ګیرې کوي وره چې لږ دې وکاړو ما مزدوري ته ګیره کړي لکه حدیث کې خو راځي و چې د ده خولې لا وچې شوي نه وي د هغې نه مخکې دله چې د ده عوض ورکړه د مخکې نه ورسره کیسه سمه کړه وروسته څه جګړې مګړې کوي مخکې نه ورسره کیسه سمه کړه مزدور سره د هغې نه مخکې چې خولې وچې شي ته ورله پیسې ورکړه دغه شانچري د خلکو سره ښه رویه استعمال کا نو د دې وجې په خپل دولت او په خپل قوت مه مغروره کېږه موږ ټول به دې کې اخته یو ټول کلی اخته یو ټول به کې اخته یو بیا ټول مسلمانان څه ناڅه اخته دي چې چا سره هغه کیسه را به جس کی لاټي اوس کی بینس هغه کیسه بس زما په لاس کې قوت نشته نو زه ښه سړی که څوک پړکم راګرځم خیر د صبر وکړم او چې په لاس کې مې کله قوت راغی نو بیا زما د ښه سړیتوب پته وي چې زه څونه ښه سړی بیا پته لګي داسې خو زه معاف کولم کوم او بل ته ګوتم نیسم چې یاره هغه به معافي کړې وه دا بیا کړې وه چې په ما باندې کله راشي زه څونه صبر کوم څونه معافي کوم بیا یې پته لګي داسې خو زه وایم چې هلکه ښه اخلاق پکار دي دا پکار دي خو چې ما ته څوک کنځلي وکړي زور سره بیا څونه ښه اخلاق استعمالوم د هغې بیا هلته پته لګي لږ خیال پکار دی ښه د دې وجې وایي فتولی برکنه بس واپس شه په دې خپلې بادشاهۍ سره په دې خپل قوت سره وقال وی ویل الزام یې ولګو که نه او غټ او مضبوط کس ته دنیادار کس ته الزام څه شي د هغه خلک مني یا که غولم خوري خلک ورتې ته ټیک کړي فتولی برکنه واپس شه په خپل بادشاهت سره په قوت سره وقال وی ویل ساحر دا خو ساحر دی او مجنون یا لیونی دی نعوذ بالله د موسی علیه السلام یې دی لیونی دی دا اوس وره فاخذناه نو الله وایي چې ورغه موږ ورته چې اوس دې سم ونیسو فاخذناه نو ګوره څومره صبر یې ورته 400 کاله صبر څومره صبر 400 کاله ورته څه ونه وي چې ځه کوه څه کې کوه د لمې د صبر راټینګول بیا سم فتول الله وی فاخذناه امنس دلرا وجنوده لخر دلرا فنبذناهم نسمکو غرزو دلرا فی الیم په دریاب کې او هو ملیم او دی ملامت کون کې ځان لرا بیا ځان له ملامتي ورکول او دله بیا आवाजونه کول چې ایمان مې راوړی د بنی اسرائیل پر رب باندې جبرائیل امین ورته الان وقد اسویت اوس تی ایمان راوړو اوس خو دې ټیم کې خور سو کروړیا چېرته چې ډبې هلته ادبې بیا خو کیسه سمیږي فاخذناه نو موږ ونیسل د لره و جنودو لښکر د ده لره فنبذناهم نو ومغورځو د لره فی الیمې پس کې الله رب العزت فرمایي ومغورځو د لره په دریاب کې وهو ملیم او دې ځان لره ملامت کوونکي وفي عاد او فعادیانو کې د بالقامو اس په هغه وخت کې ارسلنا او فعادیانو کې نشانې وي اس په هغه وخت کې ارسلنا چې موږ راولېږو علیهم په دیو باندې الریح هوا العقیم شانډونکي عقیم الریح العقیم هغه هوا ته ویلی شي چې هغه دوړې الوزي صرف او وریځې اخوا دېخوا نه کوي نو شنډه هوا او دا چې به پسه باندې راغله نو هغه به یې تباه کو سم به یې نه پرېښود بس به کوم شیز به څنګه ورتېره شو هغه سیز به یې ختم کړه هېڅ به یې پرېنښوده نو هغې ته شنډه هوا وایي الله وایي وفي عاد او په عادیانو کې په هغه وخت کې ارسلنا چې راوم لېږه علیهم په دیو باندې الریح العقیم هغه هوا شنډه
ما تذرون ما تترکو من شین الله وی دی هوا هیڅم پرې نه خودل اتت علیه چې دا به تېرېدله په هغې باندې چې راتله به په هغې باندې الا جعلته مگر وبې ګرځول هغې لره کرمیم ریزه ریزه څه به وګرځول ریزه ریزه یا کرمیم په شان د هغه زاړو اډوکو د هغې په څنګه چې هغه بیا بالکل چې زاړه شي په خوره کې ختمیږي ریزه ریزه ځي نو اکه شان وګرځېد وفي ثمود او د بل قوم وفي ثمود او په ثمودیانو کې نښې وي د نشانې وي د عبرت دپاره اس په هغه وخت کې قیل لهم چې وویلي شو دیو ته تمتعو فایده حاصله کې حتی هین تر یو نیټې اجلې پورې یو نیټې معلومدارې پورې دوی ته وویلي شو چې لږه پیدا حاصله کې تاسو خلاف ورزي کوئ د دین تاسو خو د دین خلاف راځئ تاسو خو د الله پیغمبر نه منئ خو هېڅ ورته وویل شو قیله وویل شي لهم دیو ته تمتعو فایده حاصله کې حتی هین خو د یو نیټې معلومې پورې الله صبر کوي خو د هر څیز دپاره یو نیټه مقرر کړې ده هغې پورې فایده حاصله کې فعتو نو دوی سرکشي وکړله ان امر ربهم د حکم د رب نه فاخذتهم نو موږ ونیسل دیو لره بس ونیسل دیو لره الصاعقه تندر وهم ینظرون او دوی کته دی لره ونیسه چغې او دوی کته نیغ بس عذاب راټینګ کړو د الله به څوک چې دی نو مخه وی بیا د دې وجې د عذاب نه ځان بچ کول دی الله هم دې بچ کړي فمستطاعوا بس دی طاقت نه لرو من قیام د ودرېدو وما کانوا منتصرین او نو دی چې د دې امداد کړی شوی نو چې په دنیا کې یو قام خلق تباه کی دنیایي افراد تباه کی دنیایي حکومتونه تباه کی نو هغه د ودرېدو قابل نه بیا دی چې الله رب العزت وي نو بیا به څه د قابل پاتې شي بیا به څه پاتې شي چې ستا تعلیمي ډانچه څوک راوغورځوي ستا قامي چې دی اتحاد څوک راوغورځوي ستا ملکي چې کوم صنعتونه دي معاشي پروګرام دی هغه څوک راوغورځوي نو دغه قوم چې ودرېږي واپس ځای له راځي او په ده کې چې د غلامۍ ذهن ختمیږي او مختلفې کیسې دي هغه راوچتېږي نو هغه چېرته بلا ټیملي او بیا چې دی الله ووایي چې هغه د یو دی قدر کي که نه بس بیا د هغه ځان سنبالول دا چې دی نو دا نشته بس دغه عادت چې الله ته بیا عاجزي او سوالونه شروع کړي الله ته خو چې الله یې بیا پرېږدي چې الله یې راټینګوي هغه خو بس بیا سم راټینګوي الله ورله ښه موقع ورکوي صبر ورکوي انسان ته صبر کوي چې کوه هلکه سم شه موقع په موقع باندې دا ټول دا ګوره د الله د طرفه رحمتونه دي کله به تا ته چې دی په کور کې څه داسې کیسه راشي چې ستا به د الله طرف ته توجه پیدا شي کله به درته معاشره کې داسې څه راشي کله به مثال په طور تا ته د تبلیغي په شکل کې څوک راشي تا ته به خبر وکړي کله به د عالم په شکل کې څوک راشي کله به د پیر په شکل کې څوک راشي مختلفې حربې دي د انسان د سمولو دپاره کله به متا باندې د مال تنګي راشي کله به زیادت راشي چې ته په دې کیسه باندې پوه شي خدای ته ورنږدې شي خو چې د دې هرې حربې نه تېر شي په یو سانچه کې هم د سم نه شي ځان برابر نه کړي او اکه چې دی اکه شي چې د سپي هغه لکۍ چې په سانچه کې پرته وي 100 کاله 1000 کاله هر څونه چې واپس یې روباسي کږئ نو چې امکه شي الله رب العزت وایي چې تا له هما دومره صبر هم وکړو تا له هما کلمه هم در نصیب کړې ده تا ته خو چې دی ما امتحانات هم مختلف راوستل نو د امتحاناتو نه مې بچ کړې بیا مې درله چې دی مال کې موسعت راوستو ستا عزت مې برقرار ساتلی دی او ته بیا هم ما نه یادې بیا هم زمانه لرې تښتې نو الله رب العزت یې بیا راټینګي نو چې الله یې راټینګي بیا نو بیا ګرځي بیا چېرته عالم پسې او چېرته څه خو ګوره چې تر څو امتحان بیا الله نه یې ختم کړی نو مخلوق یې نشي ختمولی نو د دې وجې چا ته به لاس اوچتو الله رب العزت ته دا مبارکه میاشت ده په دې کې داسې دا اعمال قبلیږي په دې کې داسې سوالونه قبلیږي چې په مخکو میاشتو کې د هغې تصور هم نشته خو اجتماعي اعمالو له به زور ورکوي تراوو له به زور ورکوي اجتماعي اعمال دي انفرادیت ته به بالکل نه ځي چې صرف انفرادي بیا انفرادیت کې به هم په اعمالو کې زیادت راولي کموالی نه مخکې د یو سپاره وي اوس دې وس کېږي 2 وایه 3 وایه 4 وایه 5 وایه الله ستا هغه ملګري هم تړلي دي نو اوس پکې څه غم دی
بیا چې دغه شان تراویح دي 20 رکعاته کوشش کوه پوره کوه. انسان د سخت ضرورت راغی سخت کار چې خلاصې تی نو بیا خو ځان لګي سره خو اس 20 تراویح یا لږ شانته کړه تکلیف نه برداشت کول او ته وای چې بیا د کیسه زمام روغ نه داسې نه ده. لږ تکلیف خو به برداشت کې کنه لږ سخت خو به ویني کنه. د صحابه په بدن کې غشي ورته نشي او مونږ نه پرې خو د سورۃ الکهف نه پرې خو او مونږ چې لږ ستړي شو یاره د ولاړ نه بس نشم کولی روان نه. لږ احتیاط پکار دی بل پټ لږ اعمال پټم پکار دی الله سره لږ راز او نیاز هم پکار دی کنه. ټول بس د خلکو مخ کې به کیسه سمو و بس نه ځان لم لږه جړه پکار ده. چرته په پوله کې نه چرته اجره کې کې نه چرته بیٹک کې کې نه چرته کور کې کې نه ځان لم چرته الله ته لږه جړه پکار ده لږ کار سمول پکار دي. نو موږ په روزه کې منځونه پرس پوره کوونه هغه په صحیح توګه ادا کوونه دغه شان چې کومونس کوونو په هغه کې د ټوپې خیال نشته په هغه کې حتی اوس بعض داسې کسان چې په هغه کې په عام ژوند کې په حرامو کې ګرځي په مانځه کې چې دینو د خپل پنسي نسیده کوي. ها دلته کې په درس کې ناس هم په توجه نه ناسته شلوبې کو کده کشان چې دعا کو په دعا کې چې زمونږ یو کچاور لټک ورګنو هلته هم ذهني کې چا دا څنګه دعا ده ته بس د خپل باغ نه بس غواړي زمونږ د زړه نه دعا نه بس یو ګوټره خدای مور او پلار می سم کې پلان کې می سم کې تخپل سم کنه خدای پاک مور او پلار لمه اجر ورکړي درجات ور نصیب کې اخو هم ګور دی خو بس ګوټره په خپل باندې تیار بس ورختلی د پخلو بس کیسه نه د زړه نه هغه دعا چې ستا زړه په تسلی وشي. حدیث کې راځي چې دعا داسې وغواړي چې ته وې چې دکه د خدای می دعا قبلې او دا به زما خدای دعا قبلې داسې سوال بګی چې الله زما دا دعا به قبلې. بیا الله ګوره دوه قسمه دعاګانې دي یو د هدایت دعا ده یو د هدایت دعا ده او دویم نمبر دعا د دنیایي مشکلاتو لپاره ده. نو د هدایت دعا خدای پاک چرته نه رد کوي دا یاد وساتئ. د هدایت احادیثونه ثابته د هدایت دعا خدای پاک چرته نه رد کوي. خو تی په ایمان وایا مونږ خو وای مونږ هدایت یافته یو مونږ ځان ته ډیګري ور بس پورا کړی دا مونږ دې کې به څومره کسان درځي دا سوال کوي چې خدای پاک ما په هدایت باندې کې او ما ته په هدایت استقامت را نصیب کړي. او بل خبره داره دویم نمبر په دنیایي امورو کې سوال لې نو هغه کې بیا درې پوینټ دي تاسو ویلیم دي درې سيزونه دي پکې کته تا دې کې خیر وي نو الله به درته پوران درکې که خیر نه مصیبت را رواني الله به هغه ختم کی ورنه آخرت کې بس ټول شي. سپاره سګي کیسه سمره اوس خبره داره چې مونږ غواړو کنه او غواړو یې څنګه غواړو ارس کې بزانم لوبي جوړې کړي ارس کې خپل خوخره او کنه دعا د دعا په طریقه غواړو سبق د سبق په طریقه وایو قران د قران په طریقه وایو نه قران ار عمل کلهګم کې خدا سيو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې چې په آداب باندې په آداب باندې لږ عمل کول دا د ډیر برابر دي او بی ادب ډیر عمل کول هیڅ برابر نه هیڅ نه دا بل آداب خیال ساتي الله توفیق راکړي. فاتو ان امر ربهم نو دي سرکشي وکړه د حکم در رب نه فاخذتهم نو الله وي مونږ ونیسل دیولرا سائقاتو چغي وهم ينظرون دوی کته فمستطاعوا بل دي طاقت نه لره من قيام د ولاړ او ما كانوا منتصرون د دې چیم د کړي شوی وقوم نوح او قوم د سيدنا نوح عليه السلام من قبل لک د دین روان دي انهم يكنن دي كانوا قوما فاسقين قوم بدمعشان قوم زیاتی کوونکې نافرمان قومونو الله پاغي ما عذاب راوست. الله دې موږ په خپل فضل سره بچ کړي.